سر ولا او بس دغسې ورسره په جګړه شوم او بس پوه نه شوم او ډزې مې پرې وکړې بس ومې ویشته. دغه خور د ده نه مشره وه سر؟ دا خور له ده نه مشره وه. ډز وکړئ هغه ځای کې وکړئ چې چېرته خالد کړی و غازي خالد ډز کړی دی. نن سبا ټول پښتانه د هغه سره ولاړ دي، په هغه فخر کوي. دغه ځای کې ډز وکړئ، دغه ډز به تاسو مقام ته رسوي. که داسې ځای کې هم ډز وکړو تاسو به خاورې شي، اوس تاسو په خبر باندې څوک چېرته ونه درېږي ستاسو د دعا دپاره وي. لرې که داسې سپېره انسان دی چې خپله خور یې وجلې وه. ګیاله تللی یم رالم ستړی شوی یم، وجود مې کار نه کوم. ما ورته اوبه راواخله، اوبه مې به یې روانې اخېستې، بس ما ولې دیکه ورکړه راولوېده. بس راپاڅېده، د درې ګزاره یې وکړه، ما تمانچه راواخېسته، بس دماغ مې کار ونه کړ، ویې مې شته. قدرمنو کتونکو د خور رشته داسې په کور کې لکه څنګه چې مور وي، خدا نه خواسته کله چا مور وفات شي نو د هغه مشره خور د مور ځای نیسي. د خور رشته داسې ده چې په زمانه جاهلیت کې چې بچا قتل وکړو، رور به مړی وکړو، خور به یې ولې په سواره کې ورکوله. مطلب د رور دپاره به دغه خور دومره قرباني ورکوله. د هغه مخالفې چې کوم مخالفین نو د هغوی په کور کې به یې خدمت کوو، د هغې سره کوم ظلمونه کېده، د خور دغه قربانۍ ته که موږ وګورو او په خور باندې موږ ګینټه باسم وکړو نو دا کم دی. قدرمنو کتونکو ما سره په څنګ کې ولاړ د لونخول تاڼي سچور صاحب ریاض خان ولاړ دی، ورسره په څنګ کې دغه مجرم هم ولاړ دی. ریاض خان نه به تپوس کوو چې دا وقوعه په کوم تاریخ مخې ته راغله. مجرم اریسټ کړی دی، انټاروګیټ کړی دی، مجرم څه وایي دوی څه وایي نو موږ سره اوسئ. ریاض خان تاسو ته ډېر مبارکي درکوو چې تاسو دغه مجرم ګیر کو، ډېر په لنډ تنګ وخت کې تاسو دغه مجرم ته ځان ورسو. تاسو ته مبارکي درکوو. الله دې قدر وکړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په چې تاریخ باندې دې حیات نه مې کس خپله خور وویشته په کور کې او د پلار په ده باندې داویداري وکړه. مونږ ته چې معلوماتو شو مونږ لاړو په هغه ټایم باندې د پسې وګرځېدو خو دې ګرفتار نه شو. نن دې مونږ ګرفتار کړو سره د اخ کې اصلي چې په کوم اصله باندې د خور قتل کړی وه. بیا وجه څه بیانېږي سر؟ وجه دا بیانوي چې زه رالم کور ته ګیا مې راوړله سر وله او بس دغسې ورسره په جګړه شوم او بس پوه نه شوم او ډزې مې پرې وکړې بس ومې ویشته. دغه خور د ده نه مشره وه سر؟ دا خور له ده نه مشره وه. او دا سر تاسو 24 غنټو کې انټاروګیټ کو، مطلب دته ورسېدي؟ بالکل 24 غنټې کې دې مونږ ګرفتار کړی. دی خپل جرم مني، اقرار کوي؟ بالکل اقرار کوي او مني یې چې ما په خپله خور ویشتې ده. قدرمنو کتونکو ریاض خان وویل چې مجرم منګیر کو په 24 غنټو کې دننه خپل جرم هم مني. ډېره شکریا ادا کوو مونږ د KPK پولیس خاص کر دوی ډېرې غټې قربانۍ دي که مونږ هغې ته وګورو. بهرحال شارټ پروګرام دی نو د ډي سي پي صاحب د تخبۍ سرکل بشیر خان په کوششونو، ریاض خان د دوی په کوششونو دغه شان مجرمان ډېر زر گرفتاریږي، عدالت ته پیش کېږي، باقي د عدالت کار دی. قدرمنو کتونکو ریاض خان نه آخري پوښتنه لرم، مختصر پروګرام دی، بیا ورځم د قاتل ده. ریاض خان دا د ده عمر تاسو څنګه ویل چې 18 سال دی، ډېر کم عمره هلکان دا 302 کیسونو کې ملوث دي. نن سبا تاسو څه ګڼئ څه وجه کېدای شي؟ دا خو اتفاقیه مسله ده ځکه چې د خپله APC هم کړې ده او اتفاقیه مسله ده. دا داسې خبره نه ده چې زه ووایم چې یاره څه نشه کوي نه نشه خو دی نه کوي. نور داسې څه مسله هم نشته ځکه چې موږ معلومات وکړلو بلکې دا هلکه ما خپله واورېدلو نو اتفاقیه مسله ده. ډېره مننه سر. قدرمنو کتونکو یو خبره کوم، په روژه کې راغلی وم په دې تاڼه کې د یو 302 د مجرم سم انټرویو کوله. ریاض خان یو خبره وکړه ما ته اوس را یاده شوه چې د تعلیم کمی نشته په پښتنو کې. نن سبا شکر دی ښه ایجوکیټډ خلک دي. د بل څه داسې څه کمی نشته، د مور او پلار په تربیت کې کمی نشته. استادان صاحبان شپه ورځ موږ ته لګي بیانونه کوي، هغې کې هم څه کمی نشته. خو که دا سیزونه چې واقع دا بدقسمتي ده د پښتنو. د ریاض خان هغه خبرې لرم چې دا د پښتنو بدقسمتي. ریاض خان تاسو مخکې موږ ته ویلي همدغسې ده؟ بالکل همدغسې مې درته ویلو چې بدنصیبي ده. بدنصیبي ده، بالکل سر. ډېره مننه، شکریه. قدرمنو کتونکو دغه ملګري له راځمه کوم چې د خور قاتل بللی کېږي تاسو ته په څنګ کې ولاړ دی. 18 سال د دې عمر دی. مختصر شان خبرې اوس کومه، ټیم چونکې ماسخوتن ناوخته دی د دې ټیم زیات نه اخلم او تاسو سره مخامخ کوم. ورور ستا نوم څه دی؟ حیات خان. حیات خان دا راته ووایه تا APC کړې ده؟ FM کړی. کار روزګار به دې څه کړو؟ بس سبق هم وی ته اوسه ګورې. کار روزګار نه کوو. والد صاحب هم څه کار کوي؟ لرګو کار کوي. دا چې کوم څه دې کړي یار، دا زمونږ کتونکو ته ووایه یار تا خو داسې خبره کړې چې دا ما منل نه، لکه خور قتل دا خو څه غیر انساني کار دی. نو بس وسوګو شوی کار دی. مسله څه وه؟ مطلب ته ګیا لتلی وې کور ته رالې غوسرې په خور ویسته ستړی وې، څه مسله وه دغه زمونږ کتونکو ته؟
بس ګیاله تلم ورالم ستړی شوی ما وجود مې کار نه کوم دی اوبه راواخله اوبه مې به یې روانې اخېستې بس ما ولې دیکه ورکړه راولوېده بس راپاڅېده د درې ګزاره یې وکړه ما تمانچه راواخېسته بس دماغ مې کار ونه کړ ویې مې شته بیا ته وتښتېدې وتښتېدم بیا او تا باندې چې کومې پایار کړې په تا پلار کړې خبرې خبرې تا د پلار دړه ټوکړه تم د پلار دړه ټوکړه څنګه چې د هغې سره دوړېږي داسې به تاسو هم دوړېږي خو پلار مجبوره شو ځکه چې تا د هغه دړه ټوکړه د هغه نه جدا کړه مطلب خپله خور د ویشته تا نه مشرم وه مشرم دغه خور به ستاسو خدمت نه کړی وروره ولې به یې نه کړی نو تا بیخي دومره سوچ ونه کو مطلب دومره ستا دماغ تیز و ته څه نشه مشه خو نه کوې هېڅ هم نه کوم بس دماغ کار ونه کوم اوس څه وې خپېمانې پې ډېر بس خپېمانه خو یو خوږ شوی کار دی څه وبس تا چېرته په ژوند کې بل داسې څه کار کړی چې ته پې خپېمانه یې دی نه لوه نه هېڅ مې هم نه دی کړی قدرمنو کتونکو د پښتنو بدنصیبي ده خو خیال کوئ پام کوئ په خپلو بچو باندې ټوپک تمانچې نه لرې ساتئ که په کور کې دغه څیز ساتئ ډېر په حفاظت سره ساتئ ځان د حفاظت لپاره د داسې خلکو نه لرې ساتئ په کور کې ځکه د جرم یو کس کړی دی پنجابیان په موږ پسې خندنۍ کوي نن سبا هغه پنجابیان زمونږ په پښتنو پسې لطیفې کوي نن سبا دهشتګرد یادوي د داسې خلکو د لاسه زمونږ پښتانه ټول بدنامیږو دغه پنجابیان په لاهور کې مې په یو دغه کې کته په چړیاګر کې زموږ د پښتنو یو مجسمه جوړه کړې وه چې دا دهشتګرد دي نو د چا د لاسه موږ دهشتګرد یادوي د داسې خلکو د لاسه چې کوم په معمولي خبره ټوپک تمانچه راوالي او خپله داسې رشته داسې عظیمه رشته چې هغې ته خور ویلی کېږي د خور رشته ما وړاندې ذکر وکړو چې په مور پسې که دویمه رشته ده په کور کې نه د خور ده چې مشره خوري مور وفات چې د هغې نه پس خور بللی کېږي قدرمنو کتونکو دغه مجرم په هتکړو کې ولاړ دی خپېمانه دی ډېر زیات ستاسو دپاره د عبرت یو نشان دی هغه خلکو دپاره چې کوم سرتیزه دي سرتیزي کوي ګوري نه په معمولي خبره باندې ټوپک تمانچه راوړي خپلې رشتې ختموي نو چې څوک رشتې ختموي د هغې به دغه انجام وي دی به د دې نه پس عدالت ته پیش کېږي باقاعده په ده چې کومه سزا خېږي او به دی تېروي خو ګزارش هم دغه د پروګرام په دې شپه کې رالو په دې تیاره کې دغه پیغام تاسو ته درکوو چې سرتیزي مه کوئ پښتنو الله پاک په پښتنو باندې یو داسې دور راوستی دی چې د جاهلیت هغه چې کومه زمانه وه ختمه شوې ده ښه ایجوکیټډ دور دی خو بدقسمتي ده د ریاض خان هغه خبرې له بیا هم رالم چې د پښتنو بدقسمتي ده نو ځان وساتئ د ټوپک تمانچې نو د ډز نه هېڅ هم ترې نه جوړېږي ډز وکړئ هغه ځای کې وکړئ چې چېرته خالد کړی غازي خالد ډز کړی دی نن سبا ټول پښتانه د هغه سره ولاړ دي په هغه فخر کوي ټول اسلامي ممالک په هغه فخر کوي څه چې هغه باندې ټول پښتانه ټول مسلمانان فخر کوي دغه ځای کې ډز وکړي دغه ډز به تاسو مقام ته رسوي که داسې ځای کې هم ډز وکړو تاسو به خاورې شي خو ستاسو په خبر باندې څوک چېرته ونه درېږي ستاسو د دعا دپاره وي لرې که داسې سپېره انسان دی چې خپله خور یې وجلې وه داسې ډز چرې مونه کوي چې په هغې باندې تاسو خپېمانه یې داسې ډز وکړئ چې تاسو پې فخر ګڼئ دغه د خالد ډز طرف ته راځم هغه ډز کړی دی ویاړ پې کوو فخر پې کوو اوس هم پې کوو بیا هم پې کوو دغه ډز وکړئ پښتنو دغه به ستاسو د فخر ذریعه ګرځي همدې سره خپل کوربه جلال صاحب له اجازت ورکړي په ډېر بخونکي رب ذوالجلال سپارم د الله په